يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون صدقت يا رب العالمين. ستاسو د سیکیورټي ایجنسو علم دا به صرف په ظاهر باندې محیط وي او د رب ذوالجلال علم په ظاهر او په باطن دواړو باندې محیط دی د خپل دین د حفاظت د پاره چې الله د چا انتخاب کوي الله رب العالمین د صلاحیت په بنیاد باندې کوي الله د اهلیت په بنیاد باندې کوي الله د محبوبیت په بنیاد باندې کوي الله د قبولیت په بنیاد باندې کوي خپل کلام ته په مسند قرآن باندې الله ارسړې نه کینی خپل قرآن ته الله رب العالمین په مسند قراءت باندې هر قاری سیب نه کینی خپل حدیث ته په مسند حدیث باندې رسول الله مبارک هر څوک نه پریږدي دا انتخاب شوی وي دا فیصله د برنه الله کړی وي زا تلاړ شه خلق ډیر دي خو زه خپل قرآن ستا په ژبه ساتم زه خپل قرآن ستا په زړه ساتم زه خپل قرآن ستا په سترګو ساتم ته په خپلو سترګو زما د قرآن دیدار کوه ته په خپلو غوږونو زما د قرآن اورېدل کوه ته په خپلو لاسو کې زما د قرآن پاڼې اړوه راړوه ته په خپل مخ باندې د قرآن انوارات دا روزانه به تا ته در نصیب کیږي ته په خپل سینه کې زما قرآن محفوظ کا ته په خپل ژبه باندې زما د قرآن تلاوت وکا ته په خپل دماغ باندې او په خپل فکر او تدبر باندې زما د قرآن د احکام او د معانی او د مفاهیم او د رموز او د اسرار او د غیر تحفظ وکا ککړې ډېری دي قرآن د پاره الله بازي ککړې منتخب کړي ژبې ډېری دي قرآن د پاره الله بازي ژبې منتخب کړي سترګې ډېری دي قرآن د دیدار د پاره الله بازي سترګې منتخب کړي لاسونه ډېر دي د قرآن د پاڼو اوړېدلو راوړېدلو د پاره الله بازي لاسونه منتخب کړي غېږې ډېری دي قرآن په غېږ کې د کېښودلو د پاره الله بازي غېږې منتخب کړي اولادونه ډېر وي د قرآن د حافظ جوړېدلو د پاره الله په اولاد کې د یو زوی انتخاب کوي
او پلاران ډیر وي خو د حافظ قرآن د پلار جوړېدلو دپاره الله په معاشره کې د بعضې پلارانو انتخاب کوي. هر سر د جنت د تاج مستحق الله نه جوړي. ډیر د تاجونو مالکان چې په دنیا کې په سرونو باندې تاجونه ګرځول د محشر په میدان کې به الله سرتور سر را پاسي او ډیر سرتورو سرونو والا زمیداران الله به د خپلو بچو په برکت سره د محشر په میدان کې په سر باندې ورته د قرآن تاج ور په سر کې. دا زما د رب ذوالجلال فیصله ده. رونو چې د چا په حق کې شوې ده په دې محفل کې ناست وي د هغې بچي نن ختم کړی دی، د هغې ورور نن ختم کړی دی، د هغې رشته دارانو نن ختم کړی دی. د زړه د اخلاص ووایه الحمدلله خدایه ستا ډېر لوی، خدای شکر دی الله مونږ خو تاله هېڅ نو درکړي، ربه ماله د قرآن را نصیب کو. الله د دنیا په عزتونو کې د ټولو نه لوی عزت د ما ته راکو. د حافظ قرآن نه لویه ډیګري، د عالم قرآن نه لویه ډیګري په مخ د ځمکه باندې نشته دی. د ټولې دنیا د ډیګریانې را یوځای کا، د حافظ قرآن د ډیګرۍ د هغې مخې ته د دې هېڅ حیثیت نشته دی. د ټولې دنیا د منصبونه را یوځای کا، د یو حافظ قرآن د هغه د خپو خاورو ته نه ور رسیږي. زما محترم ورونو ما ته څوک وایي مفتي صاحبو الیکشن تیر شو خفه کېږه، ما خیر دی بس دا د خلقو فیصله وه. زه ورته وایم زما زړه خو باغ باغ دی. عالم له چې الله کومه منصب او کومه مرتبه ورکړې ده، د پاکستان ټول منصبونه زما د مسند حدیث د یو مسند مخې ته لوګې شه. د پاکستان ټول وزارتونه، د پاکستان ټول وزارتونه زه چې سحر 10 بجې دوره تفسیر شروع کم تر 1 بجې پورې، والله العظیم د پاکستان ټول تختونه، د پاکستان ټول عہدې، د پاکستان ټول منصبونه دا د منصب قرآن مخې ته لوګې شه. دا خو مونږ صرف او صرف په دې قوم باندې ترس کوو، خپله ذمهداري ادا کوو چې د بېدینۍ اوازونه لګېدل. نو مولانا صاحب ته خو بم په میدان کې ولاړ وې که نه، تا مقابله ولې نه کوله؟ نو مونږ په میدان کې ودرېدلو، مونږ د خپل حق دعوت خلقو ته ور ورسو. دا خلق مونږ پیژني، مونږ نه د چین نه راغلي یو نه د روس نه راغلي یو. دې خلقو ته پته ده چې زمونږ بچو ته قرآن دې علماو ښودلی دی، دا یې د قرآن استادان دي، دا په معاشره کې نور خوري، دا په معاشره کې علم خوري، دا په معاشره کې د دین رڼا خوري، دا په معاشره کې داسې ځوانان پیدا کوي کوم ځوانان چې سحر وختي په مدرسه کې د تهجد په وخت کې د الله په کور کې د قرآن تلاوتونه کوي. دا عالمان د فتنو په زمانه کې الله ته تندي لګونکي ځوانان پیدا کوي. دا عالمان د فتنو په زمانه کې د اسلامی عقایدو تحفظ کوي. د خلقو تم دا ټوله خبره دا ورته معلومه ده. چلو مونږ خپل غاړه خلاصه کړله، مونږ کامیاب یو، مونږ د دین پیغام ور ورسو، مونږ مقابله وکړله. او اوس د دې خلقو خپل عمل دی، عالمان او نیکان به نو خخ. نو شاید چې هغه خلق په الله راوستل چې ماخستن به د بوتل د پاسه سرک دی او ودکیږي به وزیر اعلی صاحب به ځان نه خبرېږي، سحر شوی به په او د نشې په کیفیت او په حالت کې وي. تبلیغی کاکا د الله قهر ته ځان تیار ساته. مولانا صاحب او مفتی صاحب او حافظ صاحب او مزګزار صاحب او دیندار صاحب الله یادون کیا مسلمانا کلمه گو مسلمانا مفت پوری 15 کالو د شرابو گناهونه به الله ستا په عمل نامه کې لیکي. او دې ګټل ځان له دوزخونه مال دې سو کړل. زه خو چې په کوم منصب ناسته ما مفتی ما 15 کال پس پکې ریټایرمنټ نشته دی چې دا سابقه مفتی سیب دی. زه چې په کوم منصب باندې الله کې نولې ما مولانا سابقه مولانا لفظ بتا سو چرته نه اوریدلې کنه اوریدلې مو دی. ام پی ای تو 15 کال ختم شي، ام ان ای تو 15 کال بعد ختم شي. د پاکستان بسو حکومتي نن په تخت ناشتي او سبا په تخته ناشتي، نن په غاړه کې هار پروتي او سبا له په لاسو کې اتکړی پرتیږي.
د پاکستان کم وزیر اعظم په خپل مرګ د دنیا نه تللی دی، یا یې څوک په دماکو والوزي، یا یې څوک قتل کی، او یا یې څوک جلا وطن کی، رستو پسې خلق لعن طعن وي. علماو له خو الله داسې شان ورکړی دی. زه چې ستاسو دی جلسې ته اوس را دننه کېدمه، د کچو کچو حافظانو بچو د خپل مینې د وجه نه زما لاس ښکلول. د کم منبر خلق لاس ښکلوي؟ ما ته خلق وښایې د قرآن چې کومو پاڼو باندې اړولی کېږي، په کومو شونډو چې د قرآن تلاوت کېږي، هغه شونډې چې په کومو لاسو باندې خلق کېږدي ښکلی. والله العظیم که د علماو عمر درجه او مرتبه دا په یو منصب کې او په یو حکومت کې وي، زما محترم ورونو، دا عالمان دا د دې معاشرې رڼا ده، او د دوی خواهش دا دی چې دا د دین کم ماحول مې درته د اګارۍ په کلي کې جوړ کړی دی. د زړه تمنا مې دا وه چې ستا په محل اقتدار کې الله د قرآن حاملین کېنولې، او د شپې د شرابو په ځای باندې هلته د قرآن تلاوت کېدلې. ستا به دا ورځ نه وه خوښه، چلو ستا د دغه ورځ دا دی چې کم دی نو خوښه وه، الله درته در نصیب کړله. زمونږ خو نن هم په پاکستان باندې دا ورځې نه دي پیرزو او نه مې پې سود دي. مونږ وایو ربه یو نه یو ورځ راوله چې د پاکستان په مسند اقتدار باندې ربه ستا اولیاء ناست وي، الله مجاهدین پې کینی، الله غازیان ورته راشي. ربه د فلسطین د ماشومانو بچو د مسلمانانو زړونه چون کی چغې زمونږ د غوږونو ته را رسیږي. صم بکم عمی حاکمان را باندې د پاسه ناست دي، سره د غوږونو خبرې نه اوري، سره د سترګو د هغې ماشومانو ټوکړې په سترګو باندې نه ییني. او هغه خلق الله رب العالمین هغه چاړاګان کړي دي، هغې د خپلې خولې نه گفت نشي وباسلی، صرف د دې یرې د وجې نه کافر به رانه خفه شي، اسرائیل به رانه خفه شي. زما محترم ورونو، زمون جد و جهد دی، زمون کوشش دی، قرآن د امت بچو ته خودل، قرآن د امت ځوانانو ته خودل، قرآن د امت بوډاګانو ته خودل، قرآن په کور کې راوستل، قرآن په تجارت کې راوستل، قرآن په معاشره کې غالب کول. او یو نه یو ورځ دا مظلومه او سپین قرآن په اسلام آباد حاکمول، دا زمونږ د زړه ارمان او زمونږ د ژوند عهد دی. او ان شاء الله العزیز دا ارمان به الله یو نه یو ورځ پوره کوي که خیر ان شاء الله. د دې قرآن تحفظ الله رب العالمین دا په حافظانو باندې کوي، د الفاظو تحفظ الله په حافظانو کوي، د معانیو تحفظ الله په عالمانو کوي، د احکامو تحفظ الله په حاکمانو کوي. دا درې طبقې د امت دپاره ضروري دي چې په امت کې حافظ موجود وي، د قرآن الفاظ به محفوظ وي. چې امت کې عالم موجود وي، د قرآن معانی، تفسیر، احکام دا به محفوظ وي. او چې امت کې اسلامی حاکمان موجود وي، نو د قرآن حکمونه به دا به ژوندي کېږي او په دې باندې به عمل کېږي. د امت دپاره دا درې طبقې ډېرې زیاتې ضروري دي. مسلمان معاشره د دې نه بغیر نه مکمل کېږي. یو زمانه وه تفسیر قرطبي کې امام قرطبي صاحب رحمت الله علیه په سند متصل سره لیکلی دي، د مامون الرشید دور دی. هغه خلق د علم سره مینه وه، عباسي خلفاو د بنو امیه د 100 کالو حکومت نه وروستو عباسي خلافت شروع شوی و، او تر 1500 عیسوی پورې عباسي حکومت چلیدلی و. مامون الرشید با خپل دربار کې د علماو علمی محفلونه منعقد کول، عالمان به یې راوغوښتل او هغې ته به یې ووي په یو شرعي مسله باندې خپل رای ورکوي. محفل منعقد کړی دی، یو یهودي پکې د مسلمانانو عالمانو په لباس کې ملبوس راغی، ډېر ښایسته بهترین تقریر یې وکړو. مامون الرشید ورله انعام ورکو، وروستو ترې نه تپوس کوي دا شکل و شباهت او دا
انداز بیان داسې معلومیږي لکه چې یهودي او ورته اقرار وکړه یهودي ته علم تا د څه دپاره زده کړی دی وی دا مې د اسلام او ستاسو د مسلمانانو دا علم دا مې حاصل کړی دی زما پکې خپل یو مقصد دی مقصد یې به یې دا و چې یاره زه به په دې باندې د مسلمانانو په جامه کې د هغوی د ګمراه کولو کوشش کوم دی ورته وایي ته اسلام راوړه که نه هغه ورته وایي نه زه په خپل دین باندې ډېر کلک یم او ډېر مضبوط یم اسلام نه راوړم کال تیر شو را روان کال له بیا علمي مذاکره منعقد شوې ده مامون الرشید بادشاه خطونه خواره کړل دا سړی پکې په خصوصي طور باندې را وغوښتلو دی چې کله راغی نو آغاز او ابتدا یې وکړل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او ډېر لوی علمي بحث یې وکړو تقریر نه وروستو درنه مامون الرشید تپوس کوي وی تیر کال چې در لما دعوت د اسلام در کو نو تا نه قبلو اوس تا د خپل ځانه د عالمانو په دې محفل کې اسلام قبول کو تا کلمه وویله دا ولې دی ورته وی ما یو ډېر عجیب صورتحال لیدلی دی وی زه خطاط یم خطاط خوشنویس یم نو زه چې د دې ځای نه لاړم ما په د اسلام باندې یو امتحان کو نو ما د تورات 3 نسخې ولیکلې او 3 واړه د یو بل نه مختلفې وې رد و بدل مې پکې وکړو په بېشبها قیمت رانه د تورات عالمانو واخیستلې او بیا مې د انجیل نسخې ولیکلې نو په ډېر لوی قیمت رانه عیسایانو واخیستلې او بیا مې د قرآن 3 نسخې ولیکلې خو هره یوه نسخه مې د بل نه بدله ولیکله چرته مې زور په زیر بدل کو چرته مې زیر په پیخ باندې بدل کو چرته مې یو ټکی پکې پرېښودلو چرته مې پکې آیت مخکې وروستو کړلو دا نسخې چې ما د دین عالمانو حافظانو له ورکړې نو په سبا له یې راپسې کور ته راوړې او ډېر د غصې او د جلال په انداز کې تا د الله په کتاب کې تحریف کړی دی ته ورته ګورې نه دا زور په دې ځای کې نشته دا خو زیر دی بل براته وي په دې ځای کې خو زیر نشته دا خو پیښ دی بل براته وي تا پکې یو ټکی پرېښی دی بل براته وي تا خو پکې دا فلانکې آیت پرېښی دی ما پسې هغه نسخې واپس کور ته راوړې سره د غصې نه ما هغه وخت کې محسوسه کړله چې تر څو پورې د مسلمانانو په معاشره کې عالمان او حافظان ژوندي وي د الله د قرآن تغییر او تبدل دا څوک نشي کولی الله د خپل کلام پاک تحفظ په بعضې ژبو په بعضې سینو باندې کوي ما په زړه کې فیصله وکړله چې دا تورات زه یهودي یم یو له مې یو شان ولیکلو ډېر شاباشي راله راکړو ما ته یې وي چې ډېر ښکلی تورات دې لیکلی دی بل له مې انجیل ورکړو شاباشي یې راکړو ډېر ښکلی انجیل دې لیکلی دی د یو په تندي باندې ما غوټه ونه لیدله او چې مسلمان د خپل کتاب نه خبر شو نو د غصې او د جلال په انداز کې په ما پسې راغلل تا د الله په کتاب کې بدلون راوستی دی ما هغه وخت کې زړه کې دا ووي چې د الله کلام محفوظ دی الله یې د حافظانو عالمانو په ذریعه حفاظت کوي زه د رد و بدل کتاب منلو په ځای باندې محفوظ قرآن ولې نه منم د دې وجې نه مې اسلام قبول نن زمونږ جج صاحب چیف جسټس آف پاکستان هغه له یو کیس راځي کیس دا دی چې په 2019 کې دارالحفظ اکیډمی د قادیانیانو په مدرسه کې یو تفسیر تقسیمیږي د هغې تفسیر نوم دی تفسیر صغیر هغه لیکلی دی قادیانیانو هغه تفسیر صغیر په هغې کې د قرآن آیتونو ترجمه بدل کړې ده تحریف یې پکې کړی دی مرزا غلام قادیانی ته نبی او پیغمبر لیکلی دي ما کان محمد ابا احد من رجالکم آیت ته په تفسیر کې لیکلی دي وی یو ستاسو پیغمبر و چې په مکه کې راغلی و او یو دویم احمد پیغمبر و چې هغه په قادیان کې پیدا شوی و دا دواړه برحق پیغمبران دي العیاذ بالله هغه تفسیر کې لیکلی دي وبالآخرة هم یوقنون وړمبنۍ رکوع د قرآن د سوره بقره په وړمبنۍ رکوع کې په ترجمه په تفسیر کې تحریف کړی دی هغې کې لیکلی دي
مؤمن به هغه چې دی به په آخرت باندې، آخرت نه مراد وروستو راتلونکي امور دي. بریکټ کې ورسره لیکلي دي وی لکه د مرزا غلام قادیانی پیغمبري، هم یوقنون مؤمن به هغه چې مرزا غلام قادیانی په نبوت باندې به ایمان راوړي او یقین به ساتي. دا قسم نسخه الته تقسیمېدلې، یو سړی را ولګېدلو او هغه په عدالت کې د دې خلاف کیس جمع کو، پولیس انویسټیګیشن وکړو او د پولیس د JIT جاینټ انویسټیګیشن ټیم د هغې نه وروستو هغې رپورټ درج کو او بیا یې په دې قادیاني باندې د تحریف شده قرآن د تقسیمولو دفعه یې پې لاګو کړله 295B او دای وویل چې دا قابل تعزیر جرم دی، لہذا دې سړي ته به سزا میلاویږي. او بیا 295C د پاکستان پینل کوډ تحت په د FIR کټ کو چې د قادیانیت پرچار کړی دی او مفتی محمود رحمت الله علیه آئین پاکستان کې دا خبره شامل کړې وه چې ختم نبوت به د هر مسلمان د ایمان لازمی حصه وي او دا به لازمی عقیده وي. دی چې د محشر میدان ته الله لذي یا د مدینه جانان ته مخاطب کیږي او دی اوچت سترګې روان دی، د په نادرا کې فارم جوړاو او د ختم نبوت ته دستخط کړی دی. دا د اګارۍ زمیدار کاکا، دا د مندړ یو زمیدار او بې تعلیمه سړی چې شناختی کارډ جوړاو نو د په ختم نبوت دستخط کړی دی د نادرا په فارم کې. دا د پاکستان شناختی کارډ د ختم نبوت خاموش تصدیق دی چې د محشر میدان ته الله لا د ځان سره د خپل ژوند د ختم نبوت یو تصدیق وړي چې د په یا ګوته لګولې دا یا ورته دستخط کړی دی. نو دا د مفتی محمود رحمت الله علیه د برکت د ځان سره وړي، دا د هغه علماو د برکت د ځان سره وړي کوم علما چې په پارلیمنت کې ناستو په 1974 کې د قادیانیت په تندي باندې لیکلیو چې ته غیر مسلم یې، ته په پاکستان کې خپل تبلیغ نشي کولای، ته په پاکستان کې تحریف شده قرآنونه دا به ته نه تقسیمې. زما محترم ورونو د هغه کیس سماعت شروع و نو چیف جسټس اف پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب د ختم نبوت هغه وکیل توایی وی د قرآن د حفاظت وعده خو الله اخیسته ده. ایډوکیټ صاحب ستاسو یې مده چې ته دلته راغلی یې او ته ونسکم او ته د قرآن د حفاظت د پاره کوشش کې او لګیای او په قادیانیانو باندې پابندی لګې. زما محترم ورونو افسوس دی زما استاد د ملک د چیف جسټس په تعلیم باندې. کاش زما تعلیمی نظام چې زما ملک ته د چیف جسټس غوندې لوی منصب او عہده ورکړله، زه د چیف جسټس ته وایم یوه ورځ راشه او زما سره د دین په مدرسه کې د اولې درجې د یو طالب العلم سره په کلاس کې کېنه، جاهل انسانه چې زه د دې آیت په معنا باندې پوه کما. ته د پاکستان د دارالقضا قاضی القضات یې، ته په 56 اسلامی ملکونو کې واحد ایټمی او دفاعي قوت پاکستان چې د ټولي دنیا ترنه تمی دي، ته د هغه ملک چیف جسټس یې. ته خلکو ته داوې چې د قرآن د حفاظت وعده الله اخیستې ده، ماله به د قرآن کیسونه عدالت ته نه راوړي، سباله به دا قرآن د تحریف شده نسخې د تقسیم په ځای باندې چاشلولی یي. ته به څه وایې چې دا د حفاظت وعده الله اخیستې ده، زما ور سره کار نشته دی، نو بله ورځ له بچا ګټر ته ورتاو کړی یي، نو ته به دا وایې چې د قرآن د حفاظت وعده الله اخیستې ده، ما ور سره کار نشته دی، نو بله ورځ له بچا سوځولی یي، نو ته به دا وایې چې ما د قرآن د حفاظت سره څه کار نشته دی. چیف جسټس صاحب ته چې د کم قانون د پاسه د فیصلې ورکولو د پاره د قوم کې نولې او دا قوم د خپلو خولو د خپلو ټکسونو د بجلی د بیلونو نه تا ته په لکونو روپو دا تنخواه درکوي، دا د دغه آئین پاکستان تحت د قانوني فیصلو د پاره تا ته تنخواه میلاویږي. ته دلته د دغه د پاره نه ناست چې قانون به موجود وي او ته به خلکو ته وایې چې د قرآن د حفاظت وعده الله اخیستې ده. ته د ابوبکر صدیق نه په دین باندې ډیر پوهیږي، دا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون،
د دې دا معنا ده چې الله پوښه او د الله قرآن پوښه د مسلمان د مخې کو څوک تحریف شده قرآن تقسیمي نو د په تندي کې به تریوالی نه راځي. چیف جسټس صاحب تا چې په کوم وخت کې د 23 کروڑ مسلمانانو د قرآن د توهین کیس اوریدلو زه د دې پوښتنې حق لرمه د یورپین یونین نمایندګانو څه کول چې ستا سره په عدالت کې په کوټ روم کې موجود وو د اقوام متحده مندوبینو څه کول چې ستا سره خواته موجود وو او ستا د خوانه موبایل آن کړی وي لیپټاپ یې کولاو کړی وي ستا په کوټ روم کې د عام پروسیډینګز او د عام مقدمو په دوران کې څوک موبایل دننه نشي دروړلی صادر ترنه بهر کیږدي موبایل ترنه بهر کیږدي زه تپوس کومه دا کم زورور راغی چې د پاکستان په اصولو په آدابو خپې کېښودلې او د یورپین یونین نماینده دا ستا عدالت ته دردن نه کړلو او ته چې د قرآن کریم د توهین د فیصلې سماعت کې نو د هغې براہ راست نشریات چلیږي په واشنګټن کې د هغې براہ راست اطلاع میلاویږي په لندن کې ته کوم پیغام ورکول غواړې هغې د عالم کفر لیډرانو ته او مشرانو ته چې زه په خپل ملک کې د قرآن په توهین نه خفه کېږم ته دا پیغام ورکول غواړې ته دا پیغام ورکول غواړې چې په پاکستان کې به قادیانیان خپل تبلیغ کوي سبا له به د اګارۍ په کوڅو کې په دروازو کې قادیانۍ ودرېږي او یو مسلمان ته به وایي موږ راغلي یو ګشت کې ګرځو او زمونږ مقصد دا دی چې مرزا غلام قادیانی د الله نبی او د الله پیغمبر دی استغفر الله العظیم دا خو ته د پاکستان په لارو په کوڅو کې جج صاحب جج ناس د دې دپاره چې دی د منکراتو دفع وکړي جرایم ختم کی اسلامی معاشره کې په کلاو غوږونو باندې واوره جج صاحب ته حاضر سروس چیف جسٹس آف پاکستان یہ میں پاکستان کا ایک شہری فضل غفور آپ سے مخاطب ہوں ججوں کو اس لیے بٹھایا جاتا ہے تاکہ معاشرے سے جرائم کا خاتمہ کر سکے اسلامی معاشرہ میں سب سے بڑی جرم وہ قرآن کریم میں تحریف ہے یہ سمجھو سمجھنے کی کوشش کرو آئین پاکستان کے ساتھ کسی نے کھلواڑ کی وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب اور غدار قرار دیا جاتا ہے کیا قرآن کریم آئین پاکستان سے بھی نیچے گر گیا کہ اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے گا اور تفسیر صغیر کے نام سے قرآن کے محرف نسخے وہ اسلامی معاشرے میں تقسیم کرنے کی ناکام کوشش کرے گا آپ اس کو روکیں گے نہیں ججوں کو اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ جرائم کو روک دے آپ اس جرم کو نہیں روک سکتے تو پھر میری طرف سے بھی اور پاکستانی عوام کی طرف سے بھی یہ اعلان ہے کہ جب قاضی کے قلم بک جاتے ہیں وہاں غازی کے تلوار پر فیصلے کرتے ہیں رسید مولا آواز نہ دے دا مسلمان آواز دے دا زمیندار آواز دے دا دکاندار آواز دے دا سٹوڈنٹ آواز دے غازی علم الدین دا ترکان وہ دا مدرسے تربیت یافتہ و تعلیم یافتہ نہ وہ غازی ممتاز قادری دا پولیس سیکیورٹی گارڈ وہ یاد ساتا دا قرآن سر مینا دا ہر مسلمان پر رگ رگ کے اللہ رب العالمین شامل کرے دا دا تاجدار مدینہ سر مینا دا ہر کلمہ گو مسلمان چہ ہر سمر گناہگار دے رگ رگ کے اللہ رب العالمین شامل کرے دا دا زتات دا پاکستانی اعلان کوما ہم ختم نبوت کے بے باک سپاہی ہے آقا کے نوکر ہے جنت کے راہی ہے 30 کروڑ پاکستانیان دا تاجدار مدینہ غلامان دی
دا د محمد عربي صلی الله علیه وسلم عاشقان دي. مخ ته مې مه ګوره ګیره به پې نه وي، زړه کې مې ګوره محمد مصطفی به پکې ځای جوړ کړی وي. ما ته مه ګوره، زه که مونځ نه کوم بېلمازي مې په خپل ځای ده، زه که روژه نه نیسم روژه خوري مې په خپل ځای ده، خو یاد ساته چې په کوم ځای کې د تاجدار مدینه د عزت او د حرمت او د ناموس سوال راځي، خپل نه خپل اولادونه خپل نسلونه پې قربانېدلو ته تیار یم. ګپ جوړ کړی دی خلکو د پاکستان، او زه فخر کوم الحمدلله چې په کومه ورځ باندې جسټس فایز عیسی د قرآن خلاف او د قادیانیت په حق کې او د ختم نبوت خلاف فیصله وکړله، فخر محسوسوما. زما قائد مولانا فضل الرحمن اعلان وکړو فایز عیسی ستا په مقابله کې به زه د فریق په حیثیت په عدالت کې ودرېږم. موږ مورچه سنبال کړې ده، موږ خپل مشر ته وایو مشره مه خفه کېږه، ووټ به کم وي، سرونه شته دی، سینې شته دی، خولې شته دی، ځوانۍ شته دی. د تاجدار مدینه د حرمت سوال چې راځي د پاکستان د بچی بچی نه انور شاه کشمیری او عطا الله شاه بخاری جوړیږي. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایما ہے، سر مقتل بھی اس کا ذکر کرنا عین ایما ہے، ڈراتا ہے مجھے دارو رسن سے کیا اے ناداں، نبی کی عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایما ہے. حالات زمونږ نه بدله واخیستله، حالاتو رانه انتقام واخیستو. د نن نه 50 کاله مخکې نصف صدی قبل 1974 کې مدینې ته مفتی محمود یو پیغام وړی و او د دواړو جهانو د سردار مبارک په روزه باندې پیش کړی و. حضرت مولانا شیر علی شاه صاحب فرمایي وی چې کله په پاکستان کې د ختم نبوت قانون جوړ شو، مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه خوشحالی کې راغی حرمینو ته، مدینه کې ورسره ویزه په خپله باندې ومه، علماو ورسره وفدو، نو روزې مبارکې ته لاړل، سلام یې پیش کو، واپس بهر روتل، باب جبریل باندې علما په نفل ودرېدل. مفتی محمود صاحب غلی غوندې څادر په سر کو، یک یوازې روان شو. وایي زه هلک وم، زه ورپسې شا شاته روان شوم چې مفتی صاحب چېرته لاړ شو. وایي ډایرکټ په باب السلام باندې وردن نه شو، یو پیره بیا د دواړو جهانو د سردار مبارک جالۍ ته ودرېدلو، دې پیرې ډېر اوږد سلام پیش کو او ډېر زیات یې وژړل. بهر چې کله راغی ما ورته وی حضرت تاسو دوباره ولې راغلی؟ وی ما ته یو کتل شیر علی شاه ته څه کوې؟ وی ما ورته وی حضرت زه تاسو پسې شاته را روان وم. ما ورته وی حضرت تاسو خو دویم ځل باندې سلام پیش کو. وی ما ته وی چې شیر علی شاه اول ځل مې خپل طرف نه سلام پیش کړ او دویم ځل مې د پاکستان د خلقو د طرف نه سلام پیش کو. ما پیغام راوړ چې د مدینې جانانا د پاکستان خلقو ستا ناموس وګټلو، ختم نبوت درله وګټلو، تا ته د مبارک وي. 50 کاله بعد زما چیف جسټس صاحب انتقام اخلي او پیغام مدینې ته لیږي چې دلته قادیانیت ته به د خپل تبلیغ او د خپل پرچار اجازت وي. دلیل پیش کوي چیف جسټس، وی د آئین پاکستان دفعه 20 او 22 کې لیکلي دي چې هر سړی به خپل تبلیغ د مذهب کولی شي. چیف جسټس صاحب دا تپوس در نکوم، ما ته د قادیانیت مذهب وخیا. عیسایان به د خپل مذهب پرچار په خپل ماحول کې کوي، منمه در سره. سکان به د خپل سکھ مذهب پرچار په خپل ماحول کې کوي، منمه در سره. دا راته ووایه چې د قادیانیانو مذهب کم یو دی؟ اسلام خو نه دی، بل مذهب هغوی مني نه، خپل ځان مسلمانان ګڼي، ما او تا ته غیر مسلم وایي. وی چې څوک مرزا غلام قادیانی نبی نه مني، وی دا د کنجرې ښځې اولاد دی، دا دوزخي دی، دا په خپله یې لیکلي دي. چیف جسټس صاحب اول د قادیانی نه دا تپوس وکړه، وایي د آئین پاکستان دا آرټیکل 20 او 22 دا منې، آئین منې، هغه د پاکستان آئین نه مني.
ته دومره ښه سړی شوی لګیا یې او د یورپین یونین او د اقوام متحده د خوشحالولو دپاره نو یاد ساته چیف جسټس خو وړوکی منصب دی چې د چیف جسټس نه هم په بره باندې لوی منصب وي هغه د سکندر اعظم والا منصب چاته میلاو شي چې د ټولې دنیا په تخت باندې ناست وي او حکمرانی کوي بیا یې واوره د محمد عربي غلامان د هغې سړي حکومت او د هغې سړي مشري نه مني کوم سړی چې دا فائز عیسیٰ صاحبو تا لندن خوشحاله کو تا واشنگټن هم خوشحاله کو ما ته پته ده تا مکه خفه کړه تا مدینه خفه کړه تا یورپین یونین خوشحاله کو تا جنت البقیع ډیر خفه کو تا جنت المعلا خفه کو تا د مسلمانانو زړه